بسم الله الرحمن الرحیم باب صوم رباعی مجرد او مزید فيه کے بیان میں دا وکنا منګه د باب اول فصل اول او فصل دوم هغه خلاصه ویلی و فصل اول کې د ثلاثی او مجرد د گردانونو بیان څو باب بکی وشپک او فصل دوم کې د ثلاثی مزید فيه مطلق یعنی غیر ملحق بیان هغه به موږ دوه قسمه کړو با حمزه وصل بنځه باب او به حمزه وصل باب حمزه وصل و باب او به حمزه وصل بنځه باب او ندول شو او شپږ مخکینه ټول څو باب شوی او اتلس څلوي خو ته رسو دویش پس نور و فصل سوم کې د رباعی مجرد او د مزید بیان دی رباعی مجرد تاسو به جنې چاته وي چې باغی کې څلور حروف اصلي راغلي اور رباعی مزید بھی چاہتے ہوئی چې څلور حروف اصلي په کې سوا او حرف هم راغلي به د رباعی مجرد لپاره صرف او صرف یو باب دی فعل لا لک باصره علامه دار چې په ماضی کې به څلور حروف اصلي وي او حرف مضارعات با او معلومه کې هم مضمون وي او قاعده دا ول چې هر باب چې ماضی څلور حرف زید داغي حروف اتین مضارع کې به حروف اتین لا وجوبا ضمه ورکه راغي د وجنه برحال ایو باب وشو او به ثلاثی مزید فيه په دوه قسم دي رباعی مزید فيه یو رباعی مزید فيه با حمزه وصل دي یو به حمزه وصل دي کوم رباعی مزید فيه چې با حمزه وصل دي دوه باب دي اول به باب افعل لال له افعل لال علامه دار چې دي کې دویم لام چې دا مشدد دی ها ماضی په اول څخه کېږي او یو لام په ماضی په څلور حروف باندې زائد وي رباعی دي کنه څلور حروف اصلي باندې به یو لام زائد وي او په ماضی او په امر کې به حمزه وصل وي نو ګوره درې علامې بیان کړلې لام کلمه به کې مشدد وي حروف اصلي او باندې به یو حرف زائد وي او لام ماضی او امر کې به حمزه وصل راغلي لکه اقشعرار اقشعر قاف شین عین او یو را دا اصلي دي دوی مرابه کې زائد را یو به کې حمزه زائد را بهرحال اقشعر اقشعر اقشعرار الفم اقشعر الامر منه اقشعر 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 ونهي عنه لا تقشعر لا تقشعر لا تقشع الظرف منه مقشعر نور بګیلال مخکې کړو دویم باب چې کوم دی هغه افعل لال دی رباعی مزید فيه با حمزه وصل افعل لال دې علامه ده چې دې کې به ماضی او امر کې حمزه وصل راغلي وي او دین کلمې نه بس بنون زائد وي افعل لال لك ابرن شاق زید خوشالي دل ابرن شقار حمزه زائد را کنه دا وصلیه ده حمزه وصلیه ده ما بکی او درانه پس نون چې کوم دی ابرن شق افعن نون زائد دی بکی ابرن شق ابرن شق ابرن شاقا فهم ابرن شق الامر منه ابرن شق والنهي عنه لا تبرن شق الظرف منه ابرن شق دا فصل ختم شو څلورم فصل کې د ثلاثی مزید فيه د ملحق بیان دی ټول څومره سمرګری کړ څلور کنه 22 شټو نو به ثلاثی مزید فيه ملحق لا څل اکبر غوري ثلاثی مزید فيه ملحق کلا د رباعی مجرد سره ملحق وي هغه و باب دي او کلا د رباعی مزید فيه به حمزه وصل سره ملحق وي دغه کنه هغه لپاره به خپل څو باب دي اته بنزل شو او د با حمزه وصل سره یو سره دو دی بل سره یو دی درې وسنور کا بنزلس او درې اتلس او دوی شو صالح برابر شو کنه راضی وګورئ تل چې د رباعی مجرد سره ملحق وي هغه کې اول باب فعل له ده علامه دې دار چې دې کې تکرار دلام وي لکه سر ولا يسر ولا تنداسب وایو یا دغه شان جلب به یجلب سر ولا خو مخکې نو جلب به مثال شو جلب به یجلب او جلب بتن دیم باب کې فاعلتون ده فاولتون د ثلاثی مزید فيه ملحق برباعی مجرد ده پدې کې علامه دار چې پدې کې
فعولتون یادو کنه ذکر عین کلمه نه پس و راغلی زائد لکه السر ولا سر ولا يسر ولا سر ولا دن فهو مسر مخکې مثال سر ولا نو کا غلطی دی کړه مخکې مثال څو جلببه دی سر ولا نو سر ولا دی مثال دی اول فعل لدی لکه جلببه دویم فعل لدی لکه سر ولا درې نمبر کې فعل دی علامه دار چې بده کې رفع نفس یا زائده ده د عین مخکې لکه سيطر يسيطر سيطره سلورم باب کې فاعل دی دې علامه دار چې د عین او د لام په منځ کې یا زائده ده لکه شریفه شریف یشرف شریف ده پنځم باب د ثلاثی مزید فيه ملحق برباعی مجردنا فوعل ده دې کې وو زائد ده دفاع او د عین ترمنځ یعنی دفاع نفس کا لکه الجوربه جوربه یجورب جوربه شپږم باب د رباعی مجرد د ثلاثی مزید فيه ملحق برباعی مجرد هغه فعنلتون دی علامه دې دا چې د عین نفس پکې نون زائد دی لکه القلنسا قلنس یقلنس قام عین نفس پکې نون زائد دی دا ویلو کنه وم نمبر پکې وم باب توجه د ثلاثی مزید فيه ملحق برباعی مجردنا فعلات دی دې علامه سره چې دې کې بدلام کلمې نفس یا زائد راغلي لکه قلصات قلصا يقلسي قلصاتا باقي دې کې چې کوم اعلانات دغه مخکې مونږ کړی دي دا خبر وشوره به دا و باب شو ملحق برباعی مزید دا خو ملحق برباعی مجرد واسم ملحق برباعی مزید دا به دوه قسم دي یو ملحق برباعی مزید به حمزه وصل دي او یو با حمزه وصل دي چې کوم به حمزه وصل دي دا غیر پر اته باب دي کا یعنی کوم چې تفاعل سره ملحق دي تفاعل سره اته باب اول باب کې تفاعل دي پدې کې تا زائد مکه بشان دي کا او تکرار د لام دی لکه تجلببا مخکې جلببا او دا تجلببا شو دیم په کې تفاعل دي تا زائد د فان مخکې او د عین او د لام ترمنځ زو زائد دی لکه تسرول او دنه بګه تفاعل دي لیکن نفع نمخ کې تا زائد ده او دفع نفس او د عین نمخ کې یا زائد ده تشیطان شیطان هو پین څلورم باندې کې تفاعل دي دفع نمخ کې تا زائد ده دفع نفس او زائد دي دا علامه شو پنځم د ثلاثی مزید فيه ملحق بالرباعی مزید به حمزه وصلنا تفاعل دي تا زائد ده دفع نمخ کې او د عین بس نون زائد دي دا علامه تقلص شپږم پکې تمفعل دي پدې کې رفع نمخ کې تا زائد ده او میم هم زائد دي رفع نمخ کې دوه حروف زائد دي تا او میم لکه تمسکن وم باب کې تفاعلتون دي پای کې یو تا رفع نمخ کې او دویم لام نفستا تعفرتن افرید کېدل تعفرت اتم باب در ثلاثی مزید فيه ملحق برباعی مزید فيه به حمزه وصلنا اغا تفاعل دي هل طرفان مخ تا زائده تفاعلين دي شيء تفاعلين دي کنه تفاعلين کا هم شد په غلط دي تفاعلين اصل کې تفاعليون دي نفان مخ کې تا دا او د لام نه بس یاده لکه تقل سیا یا اصل کې تقل سیا الف یا پای بدل شوی نو تعلیل مخ کې دغه من کړي دی کا اعلانات هم کړي دي په دې خبره پوه شو نو اتور صدا مرګري گئی تقریبا 37 ته ورسېدل کا 2908 37 شو به ملحق د افعلال سره دې دوه باب دي یو افعلال پدې کې دویم لام زائد دي او نون پکې د نفس زائد دي او همزه وصل پکې هم زائد ده دویم لام عین نفس نون همزه وصل لك انصاص همزه زائد ده
اقعن افعل دیم بگی نون زائد دی یو بگی لام زائد دی دریم افعل لا او دویم نمبر بگی دویم چې کوم دی افعل لا لن سره ملحق دی کی دویم افعل لا او پدې کې هم همزه وصل زائد ده عین نفس نون زائد دی او د لام نفس یا زائد ده مکه بشان دی خپل ته لام نفس لام تکرار د لام دسی وکنه او مخکې او دې کې دا فرق دی الته همزه وصل زائد دلته التم د عین نفس نون دلته الته دویم لام راغلی او مکرر او دلته دویم نه دی بلکې یا راغلی د لام نفس اسلم قا یسلم غي ازګ اسلم قا دی پوه نه شولې بي یو پاد شو 39 برش ملحق بافعل لال یعنی ثلاثی مزید فيه ملحق درباعی مزید فيه با همزه وصلو کې د افعل لال سره هغه افعلال افعلال پدې کې رفع کلمې نفس وو زائد تکرار د لام دی همزه وصل لا ایک وحداد ایک واحد دا ایک واحد د اصل کې ایک واحد د نور ولا مخ کې مونږه اعلال کړي ایک وحدادن فهو مكوحد الامر منه ایک واحد دا ایک واحد ایک واحد ونهي عنه لا تكوحد لا تكوحد لا تكوحد الظرف منه مكوحد اوس اخیره کې څو قاعده ذکر کړي زرزري وایو ها وای د سرب په غټو کتابونو کې نور ملحقات مشتري هم د مشهور ذکر کړي یو خبره دا یو فائدہ وا دویم تمفعول مبارک بعض خلکو اشکال کړي دي چې دا ملحقات نه دي ځکه ملحقاتو کې وای قانون دار چې فانو مخ کې زیتیږي نو صرف او صرف څوک بزیتیږي تا عدل دغه تا من دوړ زیت شي دا ټیک نه دي د بعض خلکو دې بار کې ویلي دا شاذ دي غلط دي او چا به ویلي چې نه د امین د خپل کلمې نه ده ښا چا نه ده خپل کلمې نه ده دا غوي دا تمفعل چې دغه ناس کې تفاعل لن بوزن معنی ده ها چا بوزن معنی رباعی مزید فیو کې چا شامل کړي دي بهرحال صحیح خبردار حقیقت دار شي د ملحق د بارا سره دوا شي نه دي که تعریف کې موږ څه ویلو چې بعضي خلکو د تمسکنون د ملحقات نه بار کړي دي اولی هغه وی تعریف داسې ده چې ثلاثي مزید په کې به د حرف زیادت په جمعنی وزن هم دربای جوړیږي مصدر به هم دربای زیتی معنی ممکن نه پیدا کیږي او د فان مخ کې به د تان سیوابل زیتی کې بدا ټکب کې زیتی ازمن کتاب والو چې نه د اخیره ټکب کې نشته بس ملحق چاته وي چار په زیادت د وجنه وزن دربای جون شي مصدر دربای په وزن معنی زیتی معنی به کې پیدا نشي بس دا به کې نشته چې د فان مخ کې تاوی او کو نوی دا غلط خبره ده دفانه مخ کې تام زیتی کې نورم کې درشي لکه نرجس کې وګره نون زیات شوی دی بهرحال د الحاق دارومدار په دوه شینو دی حقیقت کې یو په وزن باندې دی او یو د ملحق به نه بل معنا باندې پیدا کیږي ملحق به نه علاوه پکې په ملحق به نه علاوه پکې بل معنا نه پیدا کیږي دا پکې نشته د شفانه مخ کې با صرف تا یو مين بني وغیرہ وغیرہ به صاحب د شافعي وی فائدہ کې بل فائدہ کې وی صاحب د شافعي تفاعل او تفاعل دا د ملحقات شمارل کړی دي موږ دا ټیک نه ده ځکه صحیح ده چې دا د رباعي په وزن باندې جوړ شو پدې کې زیاتی معنی پیدا شول په ملحق به باندې زیاتی معنی ده پکې هغه خاصیت د تفاعل تقریبا 1400 درسي او دغه شان خاصیت د تفاعل هم زیات دي حالان کې دې چې کوم تچا سره ته ملحق کې هغه کې دومره خاصیت نشته ده به وازما استاد سید محمد مولوی سید محمد صاحب بریلوی هغه د غیر ثلاثي مجرد د مضارع د مصادر د لپاره د مصادر د حرکات او د یادولو د لپاره قاعده بیان کړی دا غیر ثلاثي مجرد چې کوم مصادر دي د غیر حرکات او د پیژندلو د لپاره اول دا چې هر مصدر چې هغه غیر ثلاثي مجرد وي او فا کلمه مفتوح وي
او باخر کتابي وې د دې ساکن اول لفظ به مفتوح وي لکه مفاعله فمفتوحه ده کنه اخره کتاب ده نو د فانه بس با ساکن اول الف د الف نه بس بین مفتوح وي لکه مفاعله دغه شان فعللا فام ده مفتوحه اخره کتاب ده او ساکن اول عین ده او بس لام ده لام مفتوح وي دا ولا قاعده بلا وای هر مصدر چې هغه کې فانه مخ کې تار غلي وي فانه مخ کې اخره کې وا او فام هم مفتوح وي پدې کې ولا ساکن اول بس مضمون وی لکه تقبل تسربل جیم درې مقاعده کچې فا ساکن وي دین ما بعد با مکسور وی لکه تصریف تفعیل دال څلور مقاعده د کوم مصدر په شروع کې حمزه وصل وي نو د ساکن اول لفظ به مکسور وي لکه اج تناب استنصار نبيږي به هذا شو افعل او افعل مو اذا اصل کې حمزه وصل نه دي کا دا تفاعل او تفاعل نه جوړ شوی دي بهرحال څلور قاعده شي پنځمه قاعده چې د کوم مصدر په شروع کې حمزه قطعی راغلي وي نه کې برابر د ما بعد ساکن اول نه ساکن اول لفظ مفتوح وي لکه افعال نرسي به د ابواب غیر ثلاثي مجرد چې کوم مضارع د دغه د عین کلمې حرکت بیان کړی دي ابواب غیر ثلاثي مجرد د مضارع د عین کلمې حرکت بیان کړي قاعده بیان کړي غدا ده کچره به ماضی کې رفعنا مخ کتابي نو عین مضارع به مفتوح وي او کتانه وی نه به عین مضارع مکسور وي لکه مثال په تور معنی تفاعلون خیر دې کنه تفاعل يتفاعل دغه شان تقبل يتقبل نبيږي به صحیح ویلا رفعنا مخ کتابي یعنی مضارع به مفتوح وي ماضی کې اگر ماضی کې دفعنا مخ کې تا نه موجوده نو به بیان مضارع مکسور وي بل قاعده په تفاعل او تفاعل او تفاعل کې مضارع چې د ما قبل اخر باب کې مفتوح وي تفاعل او د دې چې کوم ملحقات دي په ټوله کې به مضارع ما قبل اخر مفتوح وي لکه مثال په تور باندې تفاعل يتفاعل مفتوح ده کنه ما قبل اخر تفاعل يتفاعل هو نشر بي دغه کنه غلط غمونه ویلو نور ابواب کې مکسور دي نه علاوه بس ته